الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. ورونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې ښه. نن بارته په درود شریف فضیلت باندې ویډیو وکړم. نبی علیه السلام حدیث شریف ته چې قیامت کې به داسې خلک چې جنت ته تلو نه به انکار وکړه. صحابه کرامو عرض وکړي دا به څنګه خلک چې جنت تلو نه انکار وکړه، چې دا به هغه خلک چا د زما اتباع ونه کړه، زما په طریقو یې دنیا کې ژوند تېر نه کړه، نو هغه جنت نه انکار کوونکي به شي. رونو چې یو ځل څوک په نبی علیه السلام درود شریف یې الله تعالی لس رحمتونه په نازلوي، لس یا ګناهونه معاف کوي، لس یې په جنت کې درجې اوچتوي. څوک یې سل ځله په نبی علیه السلام درود شریف یې ټنډه به ولیکل شي دا به نه منافق او نه به جانمي. څوک 300 ځل درود نبی علیه السلام باندې یې په ورځ کې، نو په هغه باندې چې کوم ځای په دنیا کې به ولایت ورته میلاوږي او نبی علیه السلام باندې شفاعت واجب شو چې څوک زر ځله درود شریف په نبی علیه السلام باندې یې، نو هغه ته به په دنیا کې جنت ورته محل ښکاري، هغه نه پس به له مرګ راځي. دومره غټ فضیلت یې ګوره چې څوک درود شریف ډېر یې، نو زړه به هم د عنان نه ډکي، جیب هم د روپو نه ډکي، کور به هم د رزق نه ډکي. په درود شریف کې ډېر فضیلت دی. تبلیغ څومره مشران چې زر ځله په نبی علیه السلام درود شریف یې، او باقي چې کوم دی موږ ته تبلیغ والا ویلي چې سترګو رب قدر د نبی علیه السلام د طریقو نه بغیر به ژوند نه تېروي، چې څه نبی علیه السلام سنت طریقې په دغه باندې به ژوند تېروي. نو په دې کې دواړو جهانو کامیابي ده. ټول به یو ځل درود شریف په نبی علیه السلام باندې وایي، په کمنټ کې راولګئ. والسلام.